خود خان صاحب د ویژن مطابق زمونږ په خیبر پختونخوا کې څنګه چې چیئرمین صاحب وي چې ایجوکیشن چې دی تعلیم زمونږ ټاپ پرایورټي ده ټاپ هغه بنیاد زمونږ عظیم لیډر عمران خان په 2013 کې خود خیبر پختونخوا خلکو د پاره او نن دا د 10 کاله پوره کیږي د ریفارمز د انیشیټیوز او دغه بنیاد تاسو ته پته مونږ په دې 10 کاله کې تقریبا عاطف خان او شهرام خان چې د زمانه مخکې منسٹر چې وو هغه دواړو په یو ځای باندې 70,000 ټیچرز چې دی هغه ریکروټ کړل اوس ان شاء الله زه په خپل دور کې به ان شاء الله تقریبا 20-22,000 ټیچران به ریکروټ کوو زموږ آلریډي تقریبا 1,90,000 ریګولر ټیچرز دي دا به تقریبا 2-10-2-25 پورې ورسي موږ سره تقریبا 34,000 سکول 34,000 سکول دي په ټول خیبر پختونخوا کې چې کوم اپریشنل دي ماشومان ورته سکول دي سکول ته ځي د هلکانو د جینکو په زرګاو تقریبا 1000 پورې ما سره انفینش سکولز دي چې کوم اپریشنل کول دي او تقریبا 3-4 ما سره پایپ لاین کې دي او هغه یونټي جوړیږي نو مطلب د خبرداري چې ستاسو حکومت د خیبر پختونخوا حکومت چې دی کمیټډ دی 10 کاله مخکې چې زموږ عظیم لیډر عمران خان کوم بنیاد زموږ دی بچو له خو دی نن د هغې فایدې او د هغې دغه چې دی موږ ته میلاویږي تاسو کتل د میټرک چې کوم هغه ایگزام کې فرست سیکنډ پوزیشن تھرډ هولډر راغلی وو هغې له سی ایم صاحب چې دی او موږ هغه دغه هم ورکو هغه انعامونه هم ورکول او پرایز ډسټریبیوشن و تاسو ټولو به هغه ویډیوز کتلي په هغې کې په 51 کې چې دی 44 یا 45 چې دی هغه زما د جینکو پوزیشن هولډرز وي او شپږ اووه پکې چې دی نو هغه هلکانو زما دپاره دا ډېر د فخر خبره ده ځکه زه د جینکو په تعلیم باندې چې کله نه د دفتر ته راغلی ما الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن منسټر شوی ما نو زه وایم تعلیم ضروري دی خو د جینکو د هلکانو نه زیات ضروري دی هلک په کاروبار کې ګاډې به اخلي کور به پرې جوړي جینۍ چې تاسو تعلیم یافته کې هغه چې یو کور کې واده شي هغه مور تعلیم یافته شي د هغې غیږ تعلیم یافته شي خپلو بچو سره هومورک کولی شي خپل بچي په مینه سکول ته لیږلی شي نو د جینۍ تعلیم ډېر زیات ضروري دی د هلکانو نه